بسم الله الرحمن الرحیم. محمد زبیر خان یم. کتونکو دا وخت منګه بشادره کې موجود یو او د روجي میاشت روانه ده. د اختر مخه د خلک چې د شاپینګونو راوځي ځای په ځای چې د په بازارونو کې هغه رونق چې دی هغه یو په دوه شوی دی. دا وخت را سره د منګورې تاڼې چې حبیب سید خان ولاړ دی دا سره به خبره اترې کوو چې هغې نن ناکه لګولې ده د شفیع الله ګنډاپور ډیپو سواد چې د هغه په هدایتو باندې نن هغې په روډ ولاړ دی دا سره به خبره اترې کوو چې هغه د ناکې ضرورت څنګه پیښ شو د هغه وینا څه ده. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. شو صاحب د ټول نه مخکې په پروګرام کې هرکلی دا راته ووایي چې نن تاسو په روډ له پاسه ولاړئ د سنیپ چیکینګ چې دی د دې ضرورت څنګه پیښ شو د چا په هیمه باندې چې دا چیکینګ کېږي او د کم حده پورې به دا جاري وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د اختر خوشحالیانې رانږدې شوي دي او ان قریب انشاءالله اختر کېدو والا دی او هر کله چې د اختر د هلې ځلې یا د خوشحالیانې شروع شي نو د سوات د پوره ډیویژن هډ کوارټر دی او د پوره ډیویژن نه دلته کې خلک چې دي شاپینګ د راځي او اکثر په دې موقعو باندې جیب تراش یا نور د غلط خلک چې دي هغه ایکټیو شي او د خلکو نه جیب تراشي کوي یا نور داسې واردات کوي. نو د دې حالاتو په نزاکت باندې چې ډیپو صاحب زم د سوات ډیپو صاحب شفیع الله خان ګنډاپور صاحب مونته خصوصي هدایت کړي دي چې تاسو به د سوات په داخلي او خارجي لارو باندې به ناکې سختې ناکې ولګوئ. د دغې تحت چې دي د هغه په هدایتو باندې چې دي موږ نن په شادره کې ناکهبندي کړې ده چې په دې کې زما سره ابابیل سکواډ هم دی او سپیشل برانچ والم دي ډي اس بي والم دي ټریفیک والم دي او دغه تحت چې ناکه جاری ده او ان شاء الله تعالی د اختر پورې به دغه شان به دستور زموږ د ناکې او دا به جاری دغه شان ته کې دا راته وایي چې تر اوسه پورې داسې ناخوشګواره واقعه مخې ته راغلې ځکه چې خلک وختن په وختن چې دی لکه تاسو وګورئ د روژې هغه ګڼه چې بیا د هغې نه پس اوس د اختر هغه خوشحالیانې دي په هغې چې دی اکثر داسې چې د خلکو ډېرې خوشحالیانې پیکه شي د هغې دپاره چې سوات پولیس څونه جوګه دي؟ تر اوسه پورې چې دي الحمدلله داسې ناخوشګوار غټ واقعیات په روژه کې نه دي راغلي او واړه واقعیات راغلي دي جیب تراشي واړه واقعیات شوي دي چې پای کې موږ ریکوري کړې ده او پای کې کامیابي الله موږ ته حاصله کړې ده. خصوصا بله پوښتنه به کومه چې زمونږ د سوات ولس چې کوم دی هغه عموما د پولیس سره تعاون کوي خو چونکې په داسې خوشحالیانو کې بیا هغه واقعي مخې ته راځي په هغې کې چې دی ون ویلینګ دی بیا تشبازي ده بیا د هغې سره چې هوایي فایرنګ دی نو هغه هوایي فایرنګ په وجه باندې چې دی خلک د اکثر خوشحالي منوي خو چونکې بعض ټایم کې داسې شي چې هغه خوشحالي اکثر په غم بدله شي په هغه کور ماتم جوړ شي په کم کې چې مطلب یا سوکو لګي یا د هغې چې دی سم نقصان ورته ورسي د دغې د روکتام دپاره به تاسو څه کوئ؟ د سوات عوام ته زما دا پیغام دی چې اکثر د اختر خوشحالیانې د دې خلکو د هوایي فایرنګ د لاسه یا د ون ویلینګ د لاسه چې په غم کې بدلی شي نو ټوټل د سوات عوام ته زما د درخواست دی چې خپل په ماشومانو باندې کنټرول وکړي موټر سایکل یې ونه ورکوي. مونږ چې دلته اوس هم ولاړ یو نو دلته کې هم ډېر اکثر ون ویلینګ کېږي د دوی مونږ ته اطلاع ونه د دې وجې مونږ هم دلته کې ناکه سټارټ کړي او اکثر د اختر په دې موقعو کې ډېر خلک آتشبازیانې کوي دا آتشبازي چې دا په خلکو ډېر د زړه مریضان دي څوک د څه مریضي په خلکو ډېره زیاته بده لګي دغه شان دی اکثر چې د اختر میاشت ولیدی شي نو دا خلک چې د کور نه راوبهر شي یا په کوټو یا په چتونو باندې هوایي فایرنګونه کوي دا ګولۍ چې په پورته لاړه شي واپس چې راځي یا خامخا چا په سر لګي نو د ټول سوات عوام ته مې دا پیغام دی چې د دې کارونه به مکمل د دې نه به قلاري په دې کې به مکمل تعاون کوي او که چا هم داسې حرکت کوو نو د هغې لپاره هم یو ډېر زبردست حکمت عملي جوړه کړې ده داسې نه چې د اختر شپې بیا په حوالات کې راشي. مننه. قدم د شو صاحب خبر تاسو اورئ یقینا چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دلته کې د ناکهبندي لګولې ده د هغه خلکو د هغه جرم پیشه خلکو چې هغه سوات ته چې دی نقصان نه سي د سوات خلکو ته چې دی نقصان نه سي زمونږ د دې پولیس چیک پوسټ چې کوم دی هغې خپلې خوشحالیانې هغې خپل چې دی کورونه پرېښود دلته کې تاسو چې دی که تاسو وګورئ د روژې میاشت ته د هغو روژه اکثر په روډ باندې په دې وجه باندې چې هغه د دې سوات د عوامو د جان او د مال چې تحفظ وکړي د هغو ته چې د هغو خوشحالیانې دوباله کړي نو په دغه وجه باندې چې نن د ناکهبندي لګېدلې ده دا به د اختر د ورځې پورې چې جاري وي. زموږ د پروګرام مین مقصد هم دا چې تاسو ته کم سے کم اویرنس راشي په تاسو کې پوهه راشي د هوایي فایرنګ نه د هغې سره سره چې دی آتشبازي بیا چې دی ون ویلینګ نن سبا که تاسو وګورئ نو ډېر ماشومان داسې چې هغه د ون ویلینګ د وجې چې دی هغه یا زخمیان شوي دي یا د فاني دنیا نه تللي دي نو په دغه وجه باندې چې دی هغه مور پلار ته موږ یو پیغام ورکوو د دې پلیټفارم نه چې کم سے کم د خپلو بچو چې دی د هغو سره مینه وکړئ د هغو چې دی په هغو باندې نظر وساتئ د هغه د غلطو خلکو سره میلاو نه شي یا د غلطو کارونو کې چې دی هغه بوغ نه شي نو په دغه وجه باندې چې دی پولیس نن په روډونو ولاړ دي او هغو چې دی ناکهبندیانې کوي د دې
دې ضرورت څنګه پیښ شو په دې کې چې زمونږ د سواد ډي پی او چې کوم دی شفیع الله خان ګنډاپور چې هغه په خصوصي هدایتو باندې مختلف د سواد چې کوم خارجي او د رانوتو ولا وتو کوم لارې چې په هغې باندې هغې په مکمله توګه باندې پابندیان لګولي دي او هغه خلک چې کوم سواد ته بدامني راوړي یا سواد ته چې دی داسې غلط کارونه راځي نو په هغه وجه باندې چې دی زمونږ د پولیسو د جوانان چې کوم دي د سچو صاحب په خپله باندې هغې نګراني کوي ولته چې دی ولاړ دي د هغو پیغام هم دا دی چې کم څه کم زموږ د سواد د ولس چې دا پوره هم نه وي زما د پروګرام مخ په درسې مال اجازت راکوي د الله په امان